سورہ فرقان اتلسم سپارہ آیت نمبر لسم مخکی د مشرکانو اعتراضات هغه نقل کړل. پاوی کې ډومبنه اعتراض داو چې مال هذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق ورپسیوی او یلقى الیه کنز او تکون له جنه. یردل خزانه ولی نشي ورکولی او دته جنتون او باغونه ولی نه ملاویږي چې داغه باغونو نه دی خوراک کوي او دی په خوراک کې چاته محتاج هغه نه. د آیت کریمه کې الله تعالی دا هغه نه جواب کوي چې الله تعالی په دې باندې قادر دی چې تعالی د دې باغ نه خيسته باغونه درکې راکمي چې دی یادای دی چې کوم باغ یادای نو هغه خو یو باغ دی او یو قسم میوه وي پکې، لکه د قجورو باغ دی نو قجوري وي پکې، د انګورو باغ دی نو انګور وي پکې. زب تعالی د دین بهترین باغونه درکم، غوره باغونه بل درکم. داسې باغونه وي چې هر قسم میوه او پاغې کې موجودي او د هغې نه به ته خوراک کې او میوه به هم اعلی میوه وي، قیمتي میوه وي. خو داسې نه کوم ځکه دې کې څه حکمتونه دي، دې کې څه رازونه دي. دغه حکمتونو او دغه رازونو په بنا باندې په دې دنیا کې زه تعالی دغه باغونه نه درکوم، بلکې نبی علیہ السلام په خپل باندې هم دا نه خوښوله چې ماته دې په دې دنیا کې مالداري ملو شي. د ترمذی روایت ته ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام ته ویل شو دا الله تعالی تر طرف نه چې دا بوتهای مکه دا وټول تعالی چې نو زه د سرو زرو کوم او ته ځان لچین د دې نه بیا استعمالوا. نبی علیہ السلام جواب وکړ زه خدا نه خوښوم چې ما تر دومره مالداری ملو شي، زه خدا خوښوم چې یو ورځ چې هغه نارم چې پاغې کې الله تعالی یادوم او بل ورځ چې هغه زموړم او پاغې باندې شکریا د الله تعالی کوم. دا ول نبی علیہ السلام نه خوښوله. دا غي وجه دا ده کله چې مالداری راشي او بیا ډېر شي نو پاغې سره په انسان باندې غفلت راځي او غفلت دا سراشي چې دی بیا په ګناهونو کې ورننوځي او ګناهونه کوي. لکه عام مشاهده هغه وګورئ نو په عام مشاهده کې یو سړی چې کله غریبي نو هغه ښه دینداری د مونځ او دس پابند وي، د نیکو کارونو کوشش هغه کوي. او چې کله مالداری راشي نو د مالدارۍ د راتلو نه وروستو هغه به چې دی نو بیا هغه کارونه شروع کړي چې هغې د مالدارۍ نه مخکې نه کول، د هغې نه چې نو ځان ساته. نو غفلت راولي. اگر چې انبیاء علیهم السلام چې د هغې نه ګناه هم نه کېدل او په هغې باندې غفلت هم نه راته، خو چونکې سبب د غفلت نو د هغه سبب نه هم ځان ساته. بس چې دومره قدرې وي چې یاره زمونږ ضروریات د دنیا هغه تر سره کېږي، چاته محتاج پکې نه یو، بس دومره قدرې به کافي. ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، کو غواړي نو بګرځي ستا لپاره غوره د دې باغونو نه. او بیا چې دی نو خیرا من ذلك غوره د دې نه جنات باغونه، او صرف باغونه به هم نه، باغ هغه خوند کوي چې په هغې کې اونی مدویمونه ډکي، لاندې پکې نیرونه هغه بیږي او د هغه نیرونو یو خپل شوري، د هغې یو خپل اوازي او د هغې په غاړه باندې سړی ناستې او میوې چې نه هغه خوري. نو الله تعالی وایي تجري من تحتها الانهار، عام باغونه به نه وي، داسې باغونه به وي چې د هغې د اونو په ویښونو کې د هغې د اونو سره په خوا کې نیرونه به چې نه هغه رواني. او بیا داسې هم نه
چیرې د باغ کې به ته چې نو په ډاګه باندې ناستې او ستا د سر د پټولو ځای بني نه یجعل لک قصورا تا دپاره به ښایسته بنګلې چې نه هغه وګرځوي قصور یې ذکر کا عام کور نه ښایسته بنګلې به هم درله درکړي او یوه بنګله هم نه بنګلې بې شمېره به درله درکړي په دې ټولو څیزونو باندې الله تعالی قادر دی او دا کولی شي نه کوي پیغمبر له نه ورکوي حکمتونه دي پکې رازونه دي پکې د هغه حکمتونو او د هغه رازونو د وجې نه هغه نه ورکوي دویم مطلب هغه د آیت کریمه دا ذکر کی چې د جنات نه مراد د دنیا باغونه نه دي د جنات نه مراد د آخرت باغونه دي دی تا نه مطالبه کوي چې په دې دنیا کې رتا ته هغه باغونه ملو شي تا ته چې نو د استوګنې ځای هغه ملو شي په دې څه کې دا خو فاني دنیا ده نن به او سبا به نه ما ستا دپاره چې نو جنتونه تیار کړي دي باغونه مې تیار کړي دي په آخرت کې او داسې باغونه دي چې د هغې د ونو د لاندې به نهرونه رواني او بنګلې مې درله تیارې کړي دي هغه په آخرت کې در کوم او هغه داسې نعمتونه دي چې په هغې باندې فنا نه راځي هغه ختمیږي نه نو د دې دنیا په دې بنګلو باندې او د دنیا په باغونو باندې څه کې د آخرت هغه وغواړه چې هغه درته ملو شي اشاره دې خبرې ته چې د دنیا څیزونه د دنیا راحتونه